أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 3 آیات نمبر 27 28 29 30 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. مخکې مونږ ویلو د قرآن پاک چې نو هغه اسلوب دی، کله د جنت تذکره وشي نو بیا د جهنم تذکره کوي، کله د اهل جنت تذکره وشي نو بیا د اهل جهنم تذکره کوي، کله د نعمت تذکره وشي نو بیا د وعید او د هغې چې نو هغې سره تذکره کوي. نو دې نه مخکې چې نو هغه دغه دوو آیاتونو کې د جنت او د اهل جنت د نعمتونو د هغې تذکره وشونه، اوس دې کې چې نو هغه د جهنم د کافرانو او د هغوی چې نو هغه تذکره کېږي. الله رب العزت وایي هغه کسان کسبو السیئات چې کم کسانو چې نو هغه بد کارونه وکړل، جزاء سیئة بمثلها نو دوی ته په بدله د دوی د ګناه په قدر میلاویږي. نو دې کې د الله رب العزت په دې آیات کې د الله لوی کرم چې دی نو هغې اظهار شوی دی. لکه څنګه چې مخکې تیر شولو چې کله انسان یو نیک عمل وکړي نو الله جل جلاله د دغه نیک عمل چې دی نو هغه سیوا کوي، للذین احسنوا الحسن وزیاده. دا کې دو تفسیره پرون چې نو هغه مونږ ووایي الله یې سیوا کوي د یو کم از کم چې نو هغه 10 پورې او لس چند د هغې چې نو هغه اجر ثواب ورکړي سیوا او زیات چې نو الله پاک د هر انسان عمل او د هغې اخلاص ته ګوري، د هغې په قدر الله پاک چې نو هغه سیوا کوي. والله یضاعف لمن یشاء، چې څومره الله غواړي څومره د هغه اخلاص وي د هغې په قدر چې نو هغه د هغه عمل سیوا کېږي. نو دا د الله کرم او انعام احسان دی، او څوک چې بچا باندې څومره هم انعام او احسان کوي نو څوک داسې نشي ویلی چې تا په ده باندې دا دومره ډېر خپل انعام او احسان چې دی نو هغه ولي وکړو. خو چې کله انسان ګناه وکړي غلطي وکړي او دته د غلطۍ نه سیوا له کوټې شانتې سزا میلاو شي نو هر سړی چې دی نو هغه بیا راپاسي داسې نه چې ټول عمر په احسان یې کړی دی او خیر دی که دې ځل چې نو لږه سزا سیوا ورکړی شوله او ای به خیر دی. خو بیا خلک وایي نه غلطي دومره نه وه دوره سزا نه وه پکار، غلطي دومره نه وه دوره وهلې نه و پکار، غلطي دومره نه وه جرمانه یې دوره نه ول پکار، بیا هر سړی لګوي. نو دا الله رب العزت عین عدل دی. نو ځکه الله وایي چې دا کم انسان ګناه وکړو نو د ګناه په قدر به دته سزا چې نو هغه میلاویږي، داسې نه چې ثواب یې ډېر ورکولو چې سزا به ولا هم د هغې نه سیوا ورکړي، نه څومره چې ګناه کړی د هغې په قدر به ورته میلاویږي. وترهقهم ذله او الله وی راخور شوی به په دو باندې چې نو هغه ذلت رسوایي چې نو هغه وپي. ما لهم من الله من عاصم، نه به د دوی دپاره د الله نه ما سوا څوک بچ کوونکی، د الله د ګرفت نه به بیا څوک چې نو هغه بچ کولی نشي. نو گویا دا د الله احسان دی چې موږ ته یې دا ویلي، ورځ د قیامت یې راته ښودلي، د هغې چې نو احوال د هغې تذکره یې راته کړي، د هغې حالت یې راته بیان کړي، هلته بیا د خلاصي چې نو هغه بندوبست نه کېدل، د هغې وضاحت چې نو هغې راته کړی دی چې ګورې ستاسو به بیا هلته خلاصۍ دا به مو نه کېږي چې د الله په ګرفت کې رالې او ګیر شولې نو بیا ګوره دنیا یو طاقت چې نو هغه تا هم نشي خلاصولی. دنیا کې خو چې نو هغه به څوک نه څوک به د خلاص کړي، خو ګوره د الله نه څوک چې نو هغه بیا خلاصونکی نشته. کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلمه، الله وایي دوی به چې نو هغه په جهنم کې مخکې مونږ چې نو هغه تذکره کړې وه د دنیا مور دی چې څومره تیزېږي څومره ډېر وخت کېږي دی دومره سور کېږي. خلک وایي تنور سور شو تنور سپین شو وس ګرم شولو، خو د جهنم اور د هغه د دنیا د اور په عکس دی، د هغې الټ دی. مونږ هغه چې نو هغه به لاول سپین سور شي بیا تور شي تک تور چې دی نو هغه به
چې څومره تیز شو دوره به چې نو هغه تور شي. نو چې کم اهل جهنم الحفیظ والامان، نو الله وایي دوی به په دغه جهنم کې چې نو هغه داسې تک تور کویله چې نو هغه به شي، مخونه به یې داسې تور پټ چې نو هغه ونیسي لکه څنګه چې توره شپه وي، بالکل تک تور چې نو هغه به شي. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دا خلک چې نو هغه دوزخیان دي او دوی په دغه دوزخ کې همیشه همیشه د پاره، العیاذ بالله. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم. اوس دې آیات کې الله رب العزت چې نو هغه د مسلمانانو کافرانو د دواړو چې نو هغه د دواړو فریقینو تذکره کوي چې ورځ د قیامت به او د قیامت پر ورځ به هر انسان موقف ورته هم وي، نو دا به د الله مخې ته چې نو هغه ولاړي. اوس چې کله دوی د الله په مخ کې وردېږي نو هر انسان به د خپل کړو چې نو هغه حساب ورکوي. نو چې کله دی حساب ورکوي نو که چا ښه عمل کړی جو د لپاره ښه ځای جنت دی، او که چا بد عمل کړی جو د لپاره نو هغه بیا بد ځای جهنم دی. نو الله وایي کما ورځ باندې چې موږ د دې حشر وکړو دا ټول چې نو هغه راجمع کړو هغه ورځ ته ورځ د قیامت ویلې کېږي. نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم، نو الله وایي په دې ورځ به موږ هغه کسانو چې چا چې نو هغه شرک کړی د الله سره چې نو هغه په ذات یا په صفاتو کې چې نو هغه څوک شریک جوړ کړی، نو الله به ورته وایي مکانکم انتم، تاسو په خپل ځای باندې چې نو هغه ورتېږئ. وشرکاؤکم، او هغه ستاسو معبودان کم چې تاسو د الله سره شریک جوړ کړو په ذات کې یا په صفات کې، هغوی به د سره هم ولاړي، نه به تاسو نه به عابد تلی شي نه به معبود تلی شي، نه به عبادت کوونکی تلی شي او نه چې د چا عبادت کړی شوی دی نه به هغه تلی شي. دا دواړه به الله رب العزت د څه ټیمه پورې چې نو هغه وردی. اوس وردی به صله نو تفاسیرو کې لیکلي وی دی د دې لپاره به وردی چې دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل ویني، نو چې دوی یو بل ویني یو بل وپېژني. فزیلنا بینهم، الله وی بیا به موږ د دوی په منځ کې چې نو هغه تفریق راولو، جداوالی چې نو هغه به راولو. سورت ال عمران کې د دې مکمل وضاحت نو هم تشو بهرحال. نو بیا به موږ د دغې نه وروسته د دوی په منځ کې چې نو هغه جداوالی راولو، نو دوی ته به بیا ویلی شي هلته که خیال مو کړو دغه آیت ته غالبا چې نو هغه در شو والله ربنا ما كنا مشرکین. دوی بیا هلته قسمونه خوري چې په خدای قسم الله موږ چې نو هغه شرک نه دی کړی. سورت عمران کې هلته تیر شو. نو الله وی دوی به وردولی شي، دوی عابد او معبود دواړه او د الله مخ ته به یو بل سره به تعارف شي، یو بل به وپېژني. فزیلنا بینهم، بیا به موږ دوی د یو بل نه جدا کړو، منځ کې به تفریق راولو. وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، نو وایي به د دوی شریکان چې تاسو خو زمونږ عبادت نه کړی، څوک وایي مونږ خو تاسو زمونږ د سره عبادت کړی نه دی. نو دوه وجې دي، تفسیر خازن کې لیکلی دي وایي دوی چې نو معبود به ولې دی د دوی خو عبادت د دغې ګټو شوی دی. نو دوی جواب ورکړی ځکه دغه ګټې چې دی نو هغه دوی د کومو ګټو د بوتانو شیزونو عبادت کوو نو هغه خو جمادت دي، دا هغوی کې خو صحیح نشته. لکه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام قصه کې به هم راشي چې دوی خو نو هغه د ګټو نه جوړ دي، نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه لیدل کوي نه اورېدل کوي، نو بیا ولې تاسو عبادت کوئ؟ نو دوی به ځکه ووایي چې موږ چې نو هغه موږ ته خو پته نشته تاسو زموږ چې نو هغه عبادت کړی، تاسو زموږ عبادت چې نو هغه خو نه دی کړی. او دویم نو بعضې انبیا علیهم السلام خو هم عبادت شوی دی، لکه عیسی علیه السلام چې نو عیسایانو د عیسی علیه السلام د چې نو خدای جوړ کړو د هغه عبادت یې کوو، د هغه د مور بیبي مریم چې نو رضی الله تعالی عنها د هغې عبادت یې کړو. دغه شانته چې نو هغه د مکې مشرکین او بعضې صائبینو چې نو هغه د فرشتو چې نو عبادت یې کولو، یهودیانو چې نو هغه د عزیر علیه السلام ته خدای ویلو د هغه عبادت یې کړو. نو بیا به هم د هغو ورته ووایي چې مونږ خو نه دی عزیر علیه السلام خو د جنت په هغه حصه کې چې کوم ځای کې د هغه قبر مبارک دی د هغه په جنت کې پروت دی، دا د څه پته ده چې دوی زموږ عبادت کوي او که نه کوي. یا چې نو هغه عیسی علیه السلام خو بره په اسمانونو کې دی، نو هغه ته څه پته ده چې دوی زموږ عبادت کړی، نو ځکه به ورته دوی وایي قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، نو د دوی شریکان معبودان به وایي چې تاسو زموږ عبادت نه کړی. دوی به وایي چې نه مونږ خو کړی دا، نو بیا به ورته وایي کفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، چې نو زمونږ او ستاسو په منځ کې الله ګواه دی. الله ته چې نو هغه پته ده چې زمونږ تاسو زمونږ عبادت کړی دی او که نه دی. مونږ خو چې نو هغه ستاسو د عبادت نه بېخبر وو، مونږ ته څه خبر چې نو هغه نشته چې تاسو زمونږ عبادت کړی دی که نه. الله وایي هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت،
هغه ځکه بچ نه نو هغه اردو کې ورته لیکي کہ جانچ لیگا یعنی التی به پواشي هر یو نفس چې نو هغه ته به پته به ورته ولګي موږ چې ورته چې نو الله به خبر شي چې تعالی جبل ورشي نو التی به بیا هر انسان ته پته چې نو هغه به ولګي چې د ځان د پاره چې نو هغه مخ کې سره لګلي قیامت د پاره دغه ورځ د پیشې د پاره هغه د پاره چې نو هغه د سلې غلي دي نو د ته بیا التی چې نو هغه پته ولګي وردوا الى الله مولاهم الحق او دوی به الله طرف ته چې نو هغه ولېږلی شي الله طرف ته به چې نو هغه واپس کړی شي چې د هغه د دوی مالک دی د دوی مولای حقیقي دی وضل عنهم ما كانوا يفترون او دوی چې څومره هم د غیر الله عبادتونه او دا کړي الله وی دا ټول به د دوی نه چې نو هغه ورک شي دوی ته به بیا د دغې د یو شي چې نو هغه به هم پته دا به ورته نه لګي نو گویا دا د الله لوی احسان و چې دنیا کې الله پاک موږ ته وښول ګورې که تا د غیر الله عبادت وکړو نو دا د په ورځ په قیامت بیا ذره برابر چې نو هغه د په کار نشي راتلی دی به ستانه منکرېږي التي دی خو مدد غټه خبره ده دی به منکرېږي الټه به دغه عبادت پتا باندې عذاب چې نو هغه جوړېږي نو چې کله جوړېږي نو ته د خپل مالک حقیقي عبادت چې نو هغه ولې نه کوي الله دې موږ ته چې نو هغه تر د مرګه پورې مرګ دې هم زمونږ الله پاک چې نو په ایمان کامله سره نصیب کړي سوره غیر مسلمه دې هغوی په مقدر کې ایمان الله دې ورته زر تر زره چې نو هغه نصیب کړي والذین واکسان کسبوا السیئات چې دا غوی کړي دي بدکارونه جزاء سیئات بمثلها نو بدله د بدی په شان دغې وترهقهم او راخوره بشي راګیر بکې دوی لره ذلت رسوایی ما لهم من الله من عاصم نبوي د دوی دپاره د الله نه ما سوا څوک بچ کوونکی کانما اغشیت لکه چې نو هغه اغوستولی شوي دي وجوههم د دوی مخونو ته قطعا چې نو تکړې من اللیل د شپې مظلمات تورې تیارې اولئک اصحاب النار دا خلک چې نو هغه جهنمیان دي هم فیها خالدون او دوی به په دې کې همیشه د پاره وي ويوم نحشرهم جميعا او په کومه ورځ چې مونږ جمع کړو دوی راټول ثم نقول نو بیا به ووایو مونږ للذین کسانو ته اشرکو چا چې شرک کړی مکانکم انتم په خپل ځای ورتېږئ وشرکاؤکم او ستاسو شریکان یعنی معبودان ته چا چې تاسو عبادت کړی فزیلنا بیا به مونږ جدایي راولو بینهم د په منځ د دوی کې وقال شرکاؤهم او ووایي به شریکان د دوی ما کنتم ایان تعبدو چې تاسو زمونږ عبادت نو کړی تاسو زمونږ عبادت کوونکي نه وي فکفا بالله پس کافی دی الله پاک شهیدن گواه بیننا په منځ زمونږ و بینکم او په منځ تاسو کې ان کنا عن عبادتکم لغافلون مونږ ستاسو د عبادت نه یو بې خبره هنالک تبلو کل نفس هلته به پته ولګي هر یو نفس ته ما اسفلت هغه څه چې هغه وړاندې لیږلي وي ردو او تو به واپس کړی شي الی الله الله طرف ته مولاهم الحق چې د دوی مالک دی حقیقي وضل عنهم او رک بشي د دوی نه ما کانوا یفترون هغه خبرې هغه څه چې دوی به دروغ جوړولو